نو چې د دنیا لږ څیز بې محنته بې مشقت او بې تکلیف نه میلاویږي نو د آخرت هغه جنت الله دې زموږ نصیب کې چې هغې نه لویه خوشحالي بله نشته بې مشقت او تکلیف به هغه کم ځای نه میلاو شي جنت خو هغه خوشحالی دی چې هغې کې غم نشته هغې کې تکلیف نشته هغې کې بیماری نشته هغې کې جنگ نشته هغې کې د زړه ټینشن او پریشانی نشته هغې کې او دسماتې نشته هغې کې د زړه اس قسمه سوچونه او فکرونه نشته ټوله خوشحالي ده هغې کې بوډاوالی نشته هغې کې مرګ نشته هغې کې د ګاونډي او د ښځې او د بچو جنگ جګړې نشته ټوله خوشحالي ده نو دومره لوی او د لږ وخت هم نه د ټول عمر ختمېدو والا عمر پکې نشته مستقل عمر دی نو چې دومره غټه خوشحالي تا ته میلاویږي محنت به نه کې مشقت به نه کې مفتو کې خو نه میلاویږي مشقت پکې محنت پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله ته ډېر نیازبین رسوک تیر شوی نه دی عقل خدا وي چې خدا آرام زندگی وا عقل خدا وي چې د دنیا څه تکلیف ور باندې نه وي تیر شوی لیکن دغه رسول الله مبارک وګوره څومره تکلیفات تیر کړي څومره محنت یې کړي د شپې به په مانځه ولاړو خدای ته به ژړل سره د دې نه چې رب العالمین هغه داسې یو شخصیت پیدا کړی دی چې هغه د قیامت پر ورځ د نورو خلکو سفارش کوي داسې نه ده چې ګنې هغه ته پته نه وه دا ورته معلومه ده د بخاري مسلم حدیث دی وایي دا ټول خلق پیغمبران او څومره مخلوق دی دا ټول به قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړي کله چې رسول الله مبارک د معراج په سفر کې په بیت المقدس کې پیغمبرانو ته تقریر کاو نو هر پیغمبر خپل صفت او د الله لوی بیان کړه او رسول الله مبارک چې بیا اخر بیان او تقریر کو نو رسول الله مبارک په آخري بیان کې څه وایي د الله صفت د الله حمد د الله ثنا د الله لوی د الله بڑائی او بیا څه وایي وی مالا ما الله یو صفت را کړی دی هغه صفت څه دی الانبیاء آدم فمن سوا تحت لواء یوم القیامه ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نه واخله عیسی علیہ السلام پورې قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې به ناست من غیر فخر کبر نه کوم وایي یو حقیقت بیانو د پیغمبرانو شان نه ګټاوم لوی نه کوم د هغوی شان نه ښکته کوم خو یو حقیقت بیانوم چې دا مال الله را کړی دی نو چې یو پیغمبر له دومره لویه رتبه رب العالمین ورکړې ده دومره لویه مرتبه الله ورکړې ده دغه پیغمبر هم خدای ته جاړي عائشه صدیقه فرمایي د شپې به ولاړو عبادت به کو ولجوفه عزیز کعزیز المرجل ځینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي د جړه د وجې نه او خپې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه وفي روایت حتی تفتر قدماه خپې مبارکې به وپړسېدې وبشلېدلې خپې الله ته به جړل زاری به کوله او تاسو ته هغه د طائف سفر معلوم دی څومره تکلیف سره سفر کړی دی تاسو ته هغې د مکې زندگی معلومه ده چې مکه کې څومره تکلیفات پر رسول الله مبارک تیر شوي دي او بیا د مکې نه مدینې ته هجرت دا اسانه خبره نه ده ډېره ګرانه خبره ده رسول الله مبارک تکلیف برداشت کړ صحابو تکلیفات برداشت کړي دي او دې موږ ته نمونې پرېښودلې دي او دې وجې نه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا خیام خیالي به نه چلی بالکل مونځ مې در باندې فرض کړی دی مکمل به کې پرېږدې خو ښه به نی زکات فرض کړی دی لازمن به یې ورکې ور دې ونه که ښه به نی روجه فرض کړی دی لازمن به نیسې ودې نه نیوله ګورې ښه به نی حج مې در باندې فرض کو پیسې شته لازمن به کې ودې نه که در سره به ګورم او د ته مې ویلي دي چې دا به پلان کې ګناه به نه کې دا به نه کې دا زهرونه به ځان ساتې زهرونه ګناه زهر دي زهر که ته نیکي وکې د نیکو مثال د پیو دی د پیو او د ګناه مثال د زهرو دی نو که تا ډېر پی حاصل کړل اوښه دې مو لشله میخه او غوا او چیلې او ګډه دې لشلې ده او پکې د یو پیالې زهر ور واچول رښتیا ووایه ټول تباه شو که نه شو عبادات تا ډېر وکړل منځونه هم کې روجې هم نیسې زکات هم ورکې صدقې هم ورکې خیراتونه هم کې د دنیا نیکۍ کې دا ستا پی دي خو که ګناه دې وکړه زهر دې ور وویشتل
تبا دې کړې خپلې نیکې، غر کې دې کړې خپلې نیکې، د ګناه د زهرو نه به د خپلې نیکې ساتې. دا ژوند د مسلمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې دنیا سجن المؤمن، د مسلمان جیل دی. جیل کې انسان آزاد نه، جیل کې د انسان خپل خواهش نه، نه کور ته راتلی شي، نه بیبي سره میلاوېدی شي، نه بچو سره چې د جیل د داروغو د مشر تا ته اجازت نه، خپل خواهش په دې نه د بل وی. مسلمان چې ځان ته مسلمان وی د خواهش به د الله د خواهش تابع وي، د خپل خواهش نه هغه الله وی، د رسول وی. او د کافر د پاره بیا جنت خوشحالي ازادي ده. ولې؟ بس خو ایمان نشته آخرت کې به سره کتی شي. زمارونو تکلیف و برداشت کړه. موږ زباره نمونه پرتی دي د حدیبیه په مقام کې چې کله رسول الله مبارک د کافرانو سره صلح کوله، د کافرو د طرف نه اخیری چې کوم نماینده راغی، نمایندگان براتل او خبرې بکېدې، هغه نوم سهیل دی. راغی او د رسول الله مبارک سره مذاکرات شروع شو، او مذاکراتو کې لس خبرو باندې فیصله شو. په هغه لسو خبرو کې یوه خبره دا وه چې که د مسلمانانو نه څوک مکې ته راغی او مرتد شو، کافر شو، موږ بیا نه ورکوو. خو که زموږ د کافرو نه یو سړی مسلمان شو او وتښتېد مدینې ته، موږ له به راکوې. سخت شرط دی که نه. په کار خو دا وه چې نه به یې زه در کوم مې ته راکوه، یا چې تی ماله نه راکې زه به هم نه در کوم. دو خبرې دي، یا تم مه راکه او زه به هم نه در کوم. ما نه درغې او ستا په دین شو او ستا په مذهب شو، نو بس چې ستا په مذهب شو، ستا په دین شو او ما نه درو تختې درغې، نو ستا دې مبارکي زما نه دی په کار. او که ستا نه ماله راغې او زما په دین شو، ته پې څه کوې؟ په کار خو داسې او یا دا چې تم راکه زه به هم درکم. لیکن هغه وخت سره رسول الله مبارک دی چا نه منل. هغه چې صحابه لګیا دي حضرت عمر رضی الله عنه نور صحابه کرام بګوله دي، سترګو کې اوښ کې ګرځي، سترګې سرې دي چې د الله رسوله دا ته څنګه شرط مانې؟ دا ته څه کې؟ د هغې نه به موږ له سړی راځي، موږ به ورکوو، او موږ نه به ځي، موږ نه به نه راکوي. او دویم شرط پکې څه کال به عمره نه کوي، واپس به ځي. خدایا واپس هم لیک کال له به راځي، او کال له چې راځي 3 ورځې نه زیات به نه تېروي. او بیا چې کال له راځي نو صرف تورې به راوړی، بل شی به نه راوړی. او تورې به پتې کو کېدل نه. بظاهر کې ټول شرطونه د مسلمان خلاف روان دي. دی وجه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی رسول الله مبارک ته فرمایي، عرض کوي الله رسوله ته د خدای رښتونی پیغمبر یې که نه وي؟ بلکل. شک دی؟ نانا صاحب تپوس کو تمهیل اگری تا ما تا نوی چی عمره بکو ویلی می دی، نو بیا ولی بے عمره زو تا تماوی چی سخ کال با عمره کو او بکی کن. ما خود تا دوی عمره بکی سخ کال نکال لبا اوکی وی دا دومره سخت شرط داوی چی پا مونگ رازی تا خود مونگ غټه بیزتی دا دومره بیزتی ولی برداشت کو. خلق بوی عمره و نکل واپس را لے، خلق بوی سارویم دا حرم نبار حرم بیت اللہ دا عمره نپمخ کے لال کر، خلق بوی تاسو نه سړی راځي ورکوي، اګه تاسو لړ نه درکوي. عمر وی د خدای پیغمبر ما ته چې الله سوی هغه کوم دویم ما وایم. دومره غصه چې اعلان حضرت ابوبکر صدیق لا رضی الله تعالی عنه لا، او حضرت ابوبکر تسوی ابوبکر رسول الله مبارک د الله پیغمبر نه دی کنه، مونږ ته نو ویل چې عمره وکاو او ته ماغه وای. ګوره علما وای وی د حضرت ابوبکر او د رسول الله مبارک نسبت اتحادی او ته ماغه وای، حالانکه د پیغمبر مبارک د جوابونه نه دی خبر. مونږ ته نو ویل چې عمره وکاو، وی تا ته دا ویل چې څخ کال وکاو او بکی کنه. هغه جواب یې ورکړ، وی دا دومره مونږ په اسلام کې بې عزتي ولې برداشت کوو؟ پیغمبره نبی علیہ السلام د الله رسول دی، هغه به کوي چې خدای ورته وایي، خدای هغه چېرې نه ضایع کوي. حضرت عمر باندې دې وخت کې هغه دینی جذبات غالب دي. اوس چې لاړ شو بیعت مو که د جهاد بیعت مو شو د رسول الله مبارک سره او په د مکه ورشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حالاتو
د مصلحت نه کار واغېستو صلح یې وکړو خو چې دا صلح خبرې کېدلې دې وخت کې د دغه نماینده د کافرانو چې کوم نماینده دی سهیل دا غزوې ابو جندل په اتکړو کې او په زولنو کې او زنځیرونو کې ځان راپس غل کړی او د رسول الله مبارک خواله ځان راورسو مسلمان دی هغوی تړلی ځان یې راخلاص کو نبی علیه السلام له ځان راورسو او چې څنګه راغی رسول الله مبارک لا پلار خو یې مخامخ ناست دی پلار خو د کافرو نمایندګي کوي د صلح پلار راپاسېد او د نبی علیه السلام او د صحابو په مخ کې اوس پیړی و الله رسول زما سره خو دې زیر ظلم کړی دی زه خو یې وهلې ټکولې زنځیرونه یې راته اچولي دي اذان مې خلاص کو تاله مې ځان راورسو سهیل نبی علیه السلام ته وایي دا ماله واپس راکړه دا زما زوی راکړه نبی علیہ السلام ولې درکړم ما سره شرط دی لیکل وکړو وعده دی وکړه وی ګوره لا خبره نه ده فیصله لیک نه دی شوی دستخط نه دی شوی لا خو خبرې شروع دي وی که دې نه راکې زه صلح نه کوم دې به راکې اوس هغه پاسېد او لمن یې اوچته کړه څوارلسو سوو صحابو نه استغاثه کوي لمن اوچته کړه مسلمانانو دا د ما ملا وګوره څومره وال مې خوړلی دی د اسلام د خاطر څومره تکلیف ما ته رسېدلی دی د اسلام د خاطره او که اوس هم ورکړم چې څه چل به راسره کوي اوس هم ورکړم چې څه چل به راسره کوي ما مهرباني وکړئ ما ورکوئ ما بچ کې ما مه ورکوئ جاړي او صحابه غږ نشي کولی صحابه ټول پریشانه دي چې الله رسوله دا به څه کېږي دا ولې دومره دی دا اوږه ښکته کړه ولې دومره نرمي کې نه ورکوو دا مسلمان دی او دومره تکلیف برداشت کړی دی اوس موږ له راغی موږ به واپس ورکوو رسول الله مبارک یې پلار ته سهیله مهرباني وکړه د ده چې څه پیسې کېږي رانه والا وی نه دی به راکې بدل بدل څه درکم نه خواړم همدا زوی به راکې وی سهیله خیراتي راته راوبخه یو حق مې کېږي خیراتي راوبخه وی نه کوم صلح دی به راکې نبی علیه السلام ابو جندل ته ابو جندله ستا د وجې دا صلح خرابېږي جنجال جوړېږي نو خیر دی تا زه ورکومه الله به درته لاره اسانه کړي په الله بروسه وکړه رب العالمین به درته لاره اسانه کړي فکر مه کوه زه دې ورکوم نبی علیه السلام راواغېسته او پلار ته یې حواله کړ مسلمان او هغه همغه چغې وایي ور مو کړم خو چې ما سره به دوی ظالمان به څه کوي را سره څوارلسو صحابو ته زولی نیسي ما مه ورکوې رسول الله مبارک واپس ورکوې نه صلح خرابېږي تاله به خدای پاک لاس روبس لار روبس قسم دی صحابه د پیغمبر علیه السلام هغه تابعدار مخلوق و چې حیران بشي او د هغه ایمان ته مه ګوره که نه که د دې زمانې څوارلسمې صدۍ والا ایمان وی پکې وی بیا چې زه مړاړو اسلام مې نه دی پکار دونه وال مې وخوړل تاسو له رالم دومره زنځیرونه مې وشلول تاسو له رالم ما واپس ورکوې دا څنګه مسلماني ده دا خلک وایي که نه وایي ټیپر چې ګران شي دا څنګه مسلماني ده الوګان چې ګران شي دا څنګه مسلماني ده دا زموږ ژوند دی که معمولی غوندې یو شی ګران شو یا یو تکلیف راغی یا یو پریشانی راله دا څنګه مسلماني ده یعنی بیا موږ مسلمانۍ ته سپک ګورو دا زموږ ژوند په لږه خبره بس زموږ جذبات بیا اوچت شي که ملا صاحب د جومات د امام نه لږه غوندې غلطي وشوه معمولي غوندې مونځ یې د وخت نه مخکې وکړو یا مونځ د خپل خاص ټیم نه مخکې د وخت نه نه خاص مقرر ټیم نه 2 بجې مونځ دی او د پاوکم په 2 وکړو یوه نیمه مونځ دی او د په یو 15 منټه غریب د کور نه وروسته راغی اوی داسې اوی دا ملا اوی دا خدایه پاک دا څه کې ته په کوم طرف لاړ هلته چې افسر لاړ شي افسر ته جج ته چې مخامخ په عدالت کې ودرېږي او 10 بجې غوښتې او په 12 بجې جج په کرسۍ کښېني هلته دا ویلی شي چې دا جج او دا جج ته ووایه دا زموږ دین سره مینه ده یو ډاکټر له لاړ شي هغه دله ټایم درکړی چې 15 بجې راشه او ډاکټر 6 بجې راشي فیس هم دا نالي فیس ویلی شي چې دا ډاکټر او دا بې ټایمه راتلل نه 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 ادې د دنیا مسله ده نه کې اوږه ښکته وړې د دنیا مسله ده نو هغې کې ستغه نه وی او دا د دین مسله ده دین خو هسې بې سره راغلی دی که مفتو کې راغلی مشقت نشته دین دپاره تکلیف نشته پلار مسلمان او زه مسلمان مور مسلمان او زه مسلمان قوم مسلمان دی زه مسلمان نور څه تکلیف مونږ ایمان دپاره تیر نه کوو
شاته چې پلار نیکه نه غوړه پاتې شي نو هغه پروا نه ساتي ډز ورکوي پلار نیکه نه چې پلار و نیکه والا ګټلي او بچي ته پاتې شي هغه پیس پروا نه ساتي زه مړه خلک هم وایي مړه د پیسې لاس پخو نه رستړی شوی داسې ده که نه ده او چې دا خپله پې خولې وبېږي که نه او دا ګوړې کړي غریب سار نه 2 بجو پورې او دا للونې کړي او دا چاري راکړي او تلی ملی اړولي او دا 1500 روپۍ لاس کې ونیسي دا ډېره په ګرانه لګي دا ډېره په ګرانه لګي دې سره خوالاوتی ده مونږ ایمان دقسې مونږ له مفت راغلی پلار نیکه نه راته مفت پاتې شوی پروا هم نشته دی او صحابه و ایمان باندې هغوی محنت کړی دی خواري کړې ده موږ محنت خواري نه ده کړې خو پلار مسلمان زه مسلمان نیکه مسلمان زه مسلمان یم بس نسبي را روان شی دی راپسې زه مسلمان مونځ نشته روژه نشته صدقه نشته ملا پسې کنزل ګیري پسې سپک پټکي ته سپک صحابو ته زړې زمانې خلک په ناسته روټۍ شرمېدل په ولاړه باندې فخر کول د انګریز لباس باندې خوشحاله فخر کول د انګریز شکل خوښول په هغې فخر کول او زه به جنت ته ځم که خیر ملا صاحب به نه دي زه به ځم مونځ هم نه کوم روژه هم نشته کنزل هم کوم مولیانو پسې شکل مې هم د انګریز دی جامه هم د انګریز ده جنت ته به زه ځم ملا صاحب به نه دي ستا پلار به لاړ شي اچھا دا اسانه خبره ده ملا صاحب غریب مونځ هم کوي روژه هم نیسي تا ته هم چل ښایي تا ته هم نصیحت کوي شکل هم د شریعت دی تا ته هم هغه کې به هم کمی وي دا نه چې کمی به نه 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 ته به نه ځې زه به ځمه آها ماشاءالله ډرایور به ګاډي کې نه ځي نه چلوي او چې کوم ګاډي چل نه ورځي دی به ډرایوینګ کوي او دی به ځان رسوي تمارونو سوچ سره به خبرې کوو بې سوچه خبرې به نه کوو لا تکونو امعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بې سوچه ځان نه مه جوړوئ سوچ سره خبرې کوي دا مه وایي چې څوک څه کوي ابه کوو او چې څوک نه کوي ابه نه کوو داسې مه وایه ځان نه بې سوچه څوک خبرې مه جوړوه سوچ سره کار کوه فکر سره کار کوه نو هغه د صحابو ایمان باندې محنت شوی دی موږ والا ایمان بې محنته راغلی دی نو بې محنته شي باندې چې چا لاس په نیستړی شوی پروا نشته دی محنت والا باندې چې لاس پستړی شوی ده بیا نه وځي نو حضرت ابو جندل د 14مې صدۍ مسلمان نه دی د رسول الله مبارک د سترګو د نظر د لګېدو مسلمان دی هغه وی ښه ده الله رسول ښه ټیک د ما تړي بوستړي هر څه چې به کوي ډېره ښه ده واپس یې ورکړه لا صلح وشوه دسخطۍ پکې وشوې مسلمانان المدینې منورې ته او کافر بېغمه شو